بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخښونکی او مهربان دی. قدرمنو د وخت کې زموږ سره جاوید بابا موجود دی. پیرسخیل ملا یرمدول په هوټل کې ډیوټي کوي. کله چې سپینګیری او سپینګیری سم مزه کوي چې د پکور کې ناست دي د خپل بچول مسو سره، خو د خدای پاک تقسیم دی چې په دنیا کې بیا داسې ستړي بوډاګان هم زموږ مخې ته راشي چې هغه په دې وخت کې هم په هوټلو کې د 10 او 20 روپو په تلاش کی. دې وخت کې راسره موجود دی. حاجي صاحب ستړي مشي درته وایو د ستا ژوند څه کومه کیسه دی، کوم ستړمنیانې دي، په دې باندې لږې خبرې راسره وکړه. په دې باندې څه خبرې وکړم، والله څه دغسې ژوند و کیسې رسي ورکې او بس هوټل کې ډیوټي کوو، خپله مزدوري کوو، بس او په 200 روپۍ دیاري نه راکوي. په دې باندې چېرته ګزاره کوي دغو نرخونو کې او دغې ګرانیو کې او بال بچ سره یو. قدرمنو جاوید بابا خبرې هم ډېر نشي کوی ځکه چې ستړی شوی دی. په کور کې 8-10 کسان دي او د 10 روپو په تلاش کې دی. جاوید بابا داسې مو اورېدلی دی چې تاسو شاعري هم ټیم په ټیم باندې کړې دی، نو خپل شعر غزل که سره شریک کړئ مهرباني. یو غزل غوندې شعر به درته ویم، خو بس دا ما تعلیم نشته، صاحبانو مهربانو 2 تعلیمونه وتلی حساب کې، او دا شعر و غزل به درته ویم که نه، او تاسو بس دغه نه واخلو مطلب. یی چې په پاڼو ورته ګرځې لارو بر غریبه، ځان ته به یې معتبر غریبه، و نر چوکلر پرېږدي نه بر غریبه، دغان شوه پانډه را په سر غریبه، چې مخې ته به راشي لوی اختر غریبه، بچي بر ژاړي هر سهار غریبه. خلکو چې اختر ته چې ګډانو سنډګان واخیستو، ته کور کې نه لرې یو خر غریبه، د خلکو قسمت کې غوښې سرې او سپینې، د تا په برخه دي ټپر غریبه. که خلک خاندي خوشحالېږي سره، په دې ته نشي مرور غریبه. محترم اورېدونکو، غریبانو پرې دا بیان درته وکړ، زما عزتمندو کشرانو مشرانو. قدرمنو د جاوید بابا په دې غزل کې یقینا چې د غریبانې هغه اصلي اوس هم موجود دي. نن د پروګرام مقصد او دلته نسته دا د کچوک غواړي چې د سره مرسته وکړي، نو زمونږ نمبر په سکرین باندې موجود دی، نو که تاسو غواړئ چې د سره مونږ مرسته وکړو، نو خدای دې وکړي چې دا مرسته تاسو دې ته راورسیږي. داسې څه بل غزل شعر لرئ نو موږ سره شریک کړه. تېرانېږمه د تا د مخ بشر ته، او د ډېرې مجبورۍ نه کړله خوله ګوره دربیار ته، او شین لوګی مه د مازغو ووته بهر ته، چند چلند د زمانې داسې بدل دی، فکر یوړمه د خپل عقل ونر ته، او چې خپله یاره غلی قرار کښېنه، عقل فکر په ټاکلو راځي سر ته. قدرمنو جاوید بابا د بیزوټ قوم سره تعلق ساتي، چېرته چې په هوټل کې د 10 او 20 روپو په تلاش کې دی. جاوید بابا هوټل کې 6 ټیم نه 6 ټیم پورې مزدوري کوي او 100 روپۍ د ورځې درکوي. ډېر وخت وشه مزدوري یې کوم، کله یوه هوټل کې کله بل هوټل کې، او بس اوس دغه هوټل کې لګیا یم، داسې میاشت کېږي کمه زیاته که نه، داسې 200 روپۍ داري ورکوي، خو په دې چېرته کار کوي دغه باندې، خو بس ډېرې مجبوري نه لګیا یم، او بس کاري نه مجبوري نه، بس موږ یې څه بس په کور کې 100 کسان یو او په 200 باندې ګزاره کېږي. کور کې 3 کسان یو، 3 او په 200 نه په یوه سړي 200 ګزاره نه 500 نه کېږي، او پاتې په 200، خو د مجبوري نه کوو، موږ یې څه بس همداسې پاتې نه شو. دغسې حساب دی دغو نرخونو کې، په 500 به هم ګزاره ونه شي، خو بس موږ په 200 باندې لګېدلي یو. بس تر اوسه پورې په کلي کې یا داسې حکومت د سره نه چا څه مدد کړی وي؟ نه نه کړی، بس متاثرین شو، هغه پاڅون والا که خفو کمه دا در سره کړی، که نه دا کسی په نښتي باندې خپل ګریټر ته لیکلی، تا ته د عمر ته نښتي جوړ کړی، بس په دې باندې ګرځېدی شي، چلېدی شي، پوه شو. په پاکستان کې بهر ملکونو کې زموږ د وطن چې کوم مسافران دي او حکومت دستا आवाज واوري، څه غوښتنه کوي؟ نو بس دا مجبوري باندې غوښتنه خود کوو چې غلطي وکړو، یا وکړو که نه، دغسې غریبانې د وجې نه تري، بس په سپینه ګیره په سپین سر مزدوري یې کوو.
قدرمنو نن سبا چې کومه مهنګایي دی هغه هم د اسمان سره خبرې کوي او په دې وخت کې په دې عمر کې د 100 او 100 روپو په تلاش کې بیا دا سپینګیره بزرګ یقینا چې ډیره د حقبان خبره دی زموږ आवाज کا تاسو ته رسیږي او که څوک غواړي چې د جاوید بابا سره مرسته وکړي مدد وکړي زموږ د کنټیکټ نمبر په سکرین باندې موجود دی او ان شاء الله د تاسو دغه امانت په دیتا رسیږي د رمضان مبارک میاشت هم روانه دی نو که څوک غواړي نو دې سره د مدد وکړي قدرمنو د پروګرام پیغام سره رسیږي کیمرامین وهاب او رګزي سره د نغواړم اجازه د لوی خدای په امان